الله جل شانه په خپل بنده سره ډېر محبت کوي او باقاعده حدیث مبارک کې راځي د بخاری شریف حدیث دی چې الله جل شانه خپل بنده سره د او یو میاندونه زیات محبت کوي. موږ وګورو چې الله جل شانه څونه موږ سره محبت کوي. موږ د الله جل شانه سره څونه محبت کوي. هر سړی د خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې الله جل شانه څونه محبت کوي او موږ ورسره څونه محبت کوي او د الله جل شانه موږ څونه انعامات احسانات اکرامات دي او موږ د الله جل شانه دین لپاره سو اسم د الله جل شانه دین لپاره نه دی کړی، صرف خپل ځان لپاره هم کړی، خپل بچو لپاره هم کړی، خپل اهل او عیال لپاره هم کړی، بس فقط د الله جل شانه دین لپاره هیڅ قرباني ما نه دا ورکړي. چې سمې ګټلې دي سمې مزدوري کړې سمې کړې دي نو بس صرف زما او زما د بچو بس د الله جل شانه دین لپاره نشته. قرآن معنا د الله جل شانه د رضا لپاره یو سوالګر ودرېږي معنا سوال وکړي چې د الله په نوم سره کا موږ ته ورکشه دې دسه کا خبرې وته کو تعالی چې د الله جل شانه د اونر څخه درکړي دا چا تعالی درکړي ته چې د مور د خېټه نه پیدا شو دا اونر څخه تاثر نه دا تعالی چې دونر څخه چا درکړي دا الله جل شانه درکړي شکر وباسه په دې باندې او ورکړو کده الله جل شانه په لار کې د الله جل شانه په دین باندې قربان کا څنګه صحابه خپل زندګیان خپل بیبیان خپل بچی خپل تن مان جان هر څه د الله جل شانه په دین باندې قربان کړ او زنه قربان ما ته خپل مال ما ته خپل جان ما ته خپل ځان ګران دی او دغه بچو د پاره سیوا کوم چې بس چې بچی به مې بیا به دولګي مړ شي ته چې ته دولګي مړ شوی تا چې تک یو شپه یو ورځ په نهر باندې تیر کړی دا نه دا تیر کړی. الله جل شانه هر چاته رزق ورکي په هر ځای کې رزق ورکي غټ غټ زناور دي هغوی ته رزق ورکي ستا وړه غونډه کې خېټه ده طالب الله رزق نه درکي طالب یې په طریقه الاولاد درکي ځکه ستاده مخ الله جل شانه دنیا آباد کړی دا ته مسلمان ستاده کلمې د وجه الله جل شانه کافرانو ته هم رزق ورکي. عزتمند مسلمانانو خبره مې دا کوله چې الله جل شانه موږ ډېر محرمانه دي او ډېر ګڼ شمېر باندې الله جل شانه موږ باندې انعامات او احسانات کړي. کم به تاسو ته وشوي په خپل ځان باندې سوچ وکړو الله جل شانه څونه خپل سترګې راکړي او وګورو ګانه په دې سترګو باندې مور بیل ښکاري پلار بیل ښکاري ورور بیل ښکاري او خپل بیبي بیل ښکاري د هر یو انسان چې دی هغه بیل په نظر باندې راځي. د دې زمانه کې کوم سیاستدانان دي هغه وی چې الله جل شانه هغه د الله نه منکر دي چې الله جل شانه د انسان په یو سترګه کې 13 کروڑ بلپونه لګولي 13 کروڑ کیمرې پکې پټ کړي شین نظر بیل راځي په سترګو سور بیل راځي او قسم سيزونه موږ د بیل په نظر باندې راځي نو د الله جل شانه غټ انعام اکرام دی موږ باندې. انسان وای زه غریب یم آیا کس وای زه غریب یم نه بل ته چې ته څنګه غریب یې ته دې مال دا ګوردارا کنه په 10 لک روپۍ باندې هغه ته ولې دل درکم نو موږ غریبانان نه الحمدلله په دې ګوره حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته کوم انسان خوښ دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته هغه انسان خوښ دی چې کم غریبي په غریبۍ کې هغه لمرګ راشي نشي په مالدارای کې نشي په الله جل شانو په نافرمانو کې ما سره ډېر مال او دولتي زید الله په دین باندې نه ورکوم د الله د رضا لپاره نه خرج کوم نه په داسې مال باندې سو کوم زه په داسې ژوندۍ باندې سو کوم صرف خوړل سکل دی او قبر ته تلل دلته کې استل دی بس دغه باندې ده نور زما د ژوندۍ مقصد څه دی. نو عزتمن مسلمانانو چې موږ د الله جل شانه مهرباني ځان د مخې ته راولو د الله جل شانه احسانات مخې ته راولو چې الله جل شانه موږ څونه احسانات کړي. نو عزتمن مسلمانانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د بخاری شریف او د مسلم شریف دی یو واقعه را نقل کړی ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه چې یو کسو هغه ډیر زیات د الله جل شانه نافرمانی کړی چرته هم نیک کار نه وکړي صرف ایمان راوړ بس فقط لکه مسلمان صرف بس پنو مسلمانو څنګه چې زنن مسلمانین پنو باندې د الله جل شانه دین د پاره میسم نه دی ګړي ځان د پاره لګیم تکړای ما دغه رنګي هغه د بنی اسرائیل کسو او ډیر نه پرمانه د الله جل شانه کړي نو زامنو ته یو وصیت وکړو
د مړي وصیت قبلولی شي چې مړی څه ووایي هغه به کولی شي که مړی ووایي چې زما دا ټول مال دی زما د مرګ نه د الله په دین باندې قرباني نو بیا به ورکولی شي او که نه ویل نو بیا به نه شي ورکولی دغه رنګې دغه انسان وصیت وکړو چې زما زامنو ما خو چرته هم الله جل شانه نه دی خوشحاله کړی چرته هم د الله جل شانه په نوم باندې روپۍ نه ده ورکړې د الله جل شانه په دین باندې مې څه قرباني نه ده ورکړې د الله جل شانه دین دپاره مې څه وینه نه ده تویه کړې د الله جل شانه دین دپاره ما څه خوله هم نه ده تویه کړې نن د هغې زمانې زه مسلمان یم چې زه خولم د الله د دین دپاره نه تویم ولې صرف الله جل شانه خوړلو څکلو دپاره زه رالیږلی یم که تش خوړل څکل زما د زندګۍ مقصود دي نو بس ما نه بیا زناور ښه دی زناور او ما کې فرق پیدا نه شو بیا نه موږ به د الله جل شانه په دین باندې ځان قربانو د الله جل شانه د دین دپاره به زه خپل مال جان وخت چې الله راکړی الله راکړی ګوره ما څه د دغه نه راغلی دي د پیدایښت وخت نه ما څه د مال او دولت او د دنیا شیان راغلي نه الله جل شانه راکړي دي نو هغه خپل بچو ته وصیت وکړو چې بچی ما خو ګوره د الله جل شانه څه نیکۍ نه دي کړي د الله جل شانه دین دپاره مې څه ښېګړه نه ده کړې خو ګوره چې زه کله مړ شم نو ما به لومبیا وسوځوئ ما به لومبیا وسوځوئ کله چې زه وسوځم ایره شمه ټوکړي ټوکړي شمه زما د وجود خاورې به راوالی هغه به نیمې په دریاب کې وغورځوئ نیمې په هوا کې وغورځوئ په دنیا په وچه کې به یې وغورځوئ د هغه د وصیت مطابق هغه څرنګې ورسره وشو چې کله وفات شو نو هغه بچوی وسوځو بچوی نیمه خاوره په دریاب کې وغورځوله نیمه خاوره دغه چې کوم د وجود خاوره وه نیمه په وچه باندې وغورځوله نو کله چې الله جل شانه په دربار کې پیش شو نو الله جل شانه دې تپوس کې زما بنده داسې دې ولې وکړه نو حدیث مبارک کې راځي هغه انسان ته الله جل شانه دا مې ستا د یرې د وجې نه کړي دي هسې نه چې ته ماله داسې عذاب راکړې دردناک چې چېرته به مخلوقات لري چې چاله ورکړی دي داسې عذاب راله رانه کړي الله ستا د یرې د وجې نه مې دا هر څه کړي دي نو الله جل شانه ته فرمایله زما بنده ته دا پته نشته چې انسان زه دوباره جوړم څنګه چې به یهودیانو دا مخکې به پروپیګانډا دغه کوله چې الله جل شانه چې کله انسان مړ شي بیا به یې څنګه سازوي نو دا پیدا کړی الله جل شانه څنګه دی دغه رنګ به الله جل شانه پیدا هم کی هغه ذرې ذرې به ستا د وجود راټول شي الله جل شانه به دوباره انسان درکړي ځان ته به ودرې څه دي کړي ځان دپاره خو د دنیا شیان کړي زما دپاره وایه زما د دین دپاره وایه زما دین د عظمت د سربلندۍ دپاره دې څه کړي بس دغه به الله تپوس کوي دا خو به نه کوي بچو له دې څه کړي ځان دپاره دې څه کړي ځان له څونه آباده کړي او خپلو بچو له دې څونه پرېښودې دا تپوس په الله نه کوي الله به دا تپوس کوي زما د دین دپاره دې څه کړي دې خپلې زندګۍ کې زما تابعداري څونه کړې دا کم مال جان وخت چې مې درکړو دې کې د مال سره وړي بس دغه تپوس کوي عزتمن مسلمانانو ها انسان چې الله جل شانه ځان ته ودروته الله سره یې مې ارسه کړي الله جل شانه فرمایي چې تا ته پته نه و چې دا دوباره زه انسان جوړم نو بیا حدیث مبارک کې راځي غفر الله له الله جل شانه دا غ مغفرت د څه د وجنه د الله جل شانه په دون رحم کو د یری د وجنه د الله جل شانه نه بن امید کیږي نو الله جل شانه په چا دوا یری نه یوځي کوي ښا دوا یری په چا نه یوځي کوي څوک چې په دنیا کې د الله جل شانه نه و یریدا خپل ژوندۍ د الله په تابعدارۍ کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې تیر کړه قربان کړه بل خواهشات د خپل لاندې کړه دغه انسان به الله جل شانه په آخرت کې نه یری دته به زیری ورکوي چې خوشحاله اوسه به ستا لپاره جنت دی او کم انسان چې په دنیا کې په غفلت زندگی تیره کړه په نافرمانوي زندگی تیره کړه د الله نه دی یریدلی هغه انسان به الله جل شانه قیامت کې یری د الله جل شانه عذابونه دي قسمه قسم عزتمن مسلمانانو نو چې د الله جل شانه د هغې کم چې موږ باندې مهرباني کړي چې د هغې روزانه موږ 2 رکعاته شکرانه مونځ کوو چې الله پاک ډېر شکر دی په دې زندګۍ باندې ډېر شکر دی الله چې تا مله دا زندګي راکړې دا صحت دې راکړې او دا خپل 15 وخته مونځ را باندې کوي دا ټکه ټوکه عبادت را باندې کوي الله جل شانه نو دغه لږه زندګي د عزتمند مسلمانانو مختصر زندګي ده خپل ځانو پیژنو خپل الله سره تعلق برابر کو ځکه د الله محبت په دنیا کې راتلونکی دی په آخرت کې راتلونکی دی په قبر کې راتلونکی دی په جنت کې مزید
نو کله چې الله جل شانه یو آیات نازل کو مفهوم دا سي چې زما رحمت او زما مهرباني هر یو سیس ته عام ده د الله جل شانه سل رحمتونه دي په دې ځان پوهه کوي کله چې الله جل شانه انسانان پیدا کړو